انا لله و انا الیه راجعون. زمونږ د خیبر پښتونخوا د پښتنې خاورې یو نامور شخصیت چې په لر او بر کې خلکو پیژن، هنرمند میراوس، چې همیشه یې په داسې فن او داسې انداز کې پښتانه خندولي چې نه فحش و نه بد کردار، او د ده هغه ډرامې، هغه لطیفې، هغه ملنډې، هغه ټوکې ټکالې په پښتنو د خپلو فیملیانو سره، د خپلو مشرانو سره اورېدې. نن هغه لاړو د دنیا نه، الله دې وبخي. د په خپل فن کې، په خپل اداکارۍ کې، په خپل هنرمندتوب کې د پښتنو د چادر چاردیوارۍ هم خیال ساتلی، او خاص کر د اسلام هم خیال ساتلی. اسلام د څه قسم چې کوم دی تکلیف په خپل هنرمندتوب، په خپل اداکارۍ باندې اسلام د څه قسم نقصان نه دی رسولی. د اسلام یې پکې ډېر خیال ساتلی په خپله اداکارۍ کې. دا هغه میراوس و چې همیشه یې دغه دردولي، غمځپلي، لړزولي پښتانه خندولي، د دوی په مخونو باندې مسکا راوستې، او په داسې انداز کې چې نه فحش و نه بد کردار، او د ده هغه ډرامې، ټوکې ټکالې، ملنډې به هغه زموږ مشرانو اورېدي، او موږ به د خپلو مشرانو سره اورېدې. نن لاړو د دنیا نه، الله دې وبخي. ټولو پښتنو ته یم چې د زړه د خلاص او د دعا وکئ، د زړه د خلاص او د دعا وکئ. الله دې په خپل خصوصي خپل رحم او کرم وکړي، او الله دې ورله هغه جان خسته کړي، هغه لوی ژوند دې ورله الله پاک د خوشحالو کړي. پوه شوې؟ ټول ورته د زړه د خلاصه دعا وکړئ. بس.